یو ځل حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه او حضرت ابو درداء رضی الله عنه ځان کې مرګرتیا وه. طلحه ته اورې که نه مرګرتیا وه ځان کې مرګرتیا وه. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځای ولید ځان له یو ځای مخصوص کو معلومات یې وکړو چې دې فلاني کور کې رشته شته. نو خواهش یې ظاهر کړه چې یاره دې ځای کې دا رشته زما وشي. نو څه چلې وکړو چې حضرت ابو درداء رضی الله عنه سره مشوره وکړله چې یاره دا یو فلاني کور دی، فلاني کورنۍ ده، فلاني سړی دی، د هغه لور ده، او که دا زما دلته دا رشته وشي نکاح وشي نو ستا څه خوښه ده، ستا څه رایه ده؟ هغه بالکل جي صحیح ده که نه، ښه خلک دی، داسې دی داسې دی، فضایل یې ورته بیان کړل. وایي سړی زه خو هغه د عجم سړی یم، به د فارس نه راغلی یم، زما خو دلته قوم قبیله داسې شتي ومه نه، نو دا ما سره به ځي څوک وایي زه څه لایم، وایي زه به در سره ځمه که نه، وایي زه چې ځو وي. نو صرف دوه لاړل، زنانه پکې نه وې. په دا مو قصه ده چې هله زنانه به ځان سره بیو چې څوک به بیو. نو بس حضرت سلمان فارسی او حضرت ابو درداء رضی الله عنه روان شول. کور ورته دخولې چې ور یې وټکاو، سړی راووته بار ته. وایي چې تاسو څنګه راغلی؟ نو ده وایي زه تاسو سره څه مشوره کوم، څه خبره کوم. نو خو د ابو درداء رضی الله عنه خو چونکې دغه ځای و وپېژنده، او سلمان فارسی خو میلمه و او ناشنا و او اجنبي و. نو هغه یې بار ودره، وایي چې ته ودرېږه زه دوی سره دننه خبره اتره کوم. وایي چې دننه لاړل کېناستلل. وایي څنګه راغلی؟ وایي چې دا زما ملګری دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی سلمان فارسی، تاسو به پېژنئ. وي داسې دی، دلته داسې هجرت یې وکړو، داسې چلو داسې چلو، پلار یې ډېر غټ راهب و، مالداره کس و، او هغه ځای نه د سفر وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر باندې نالیدلې عاشق شوی و، او یو ځای کې خرڅ شو، بل ځای کې بل ځای کې بل ځای کې، تر دې پورې چې دلته راورسېد، او دلته بیا د اسلام راوړو. جي دلته عظیم الشان داسې یو غټ صحابي دی، او دې ستاسو کور ته راغل د رشتې لپاره. که تاسو خپله دا لور دله ورکړئ، نو هغوی دا ټولې خبرې واورېدې، تا بالکل صحیح وي، دی صحابي دی، د ده دا ټول قربانۍ موږ لیدل دي چې د خپل قوم قبیله جیداد ملک د هر څه یې پرېښلل، مشري یې پرېښله، ځکه چې پلار پسې به راهب دی و، مشر به دی و، هغه هر څه ده پرېښلل. بیا ځای په ځای باندې دی خرڅ شو، بیا دلته راورسېد مدینې منورې صلی الله علیه وسلم ته. یهودي ورسره ظلم زیاتې دا به وماکو، خو بالآخر بهرحال دی رها شه، ځان یې ازاد کړو. یقینا ډېر غټ صحابي دی، ولې زموږ نه دی خوښ وي، زموږ نه دی خوښ. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي زه جو غلی اسلام چې وایي نه دی خوښ، نو ځکه خو نورې خبرې نه کېږي چې نه ته ولې نه یې خوښ، دا زه د سړی نه ښکارم، چا له به یې جو ورکوې، خو یو سړي له به یې ورکوې، او جمال یې راکړه. دا ټول واهیات خبرې دي، دا موږ کوو، دا خلک ځکه درته ویل. سړی خو یو کس یو سړي له به یې ورکوې، جمال یې راکړه که نه، زما دې هلک کې یا زما دې رشته دار کې څه کمې دي؟ بالکل کمې دي چې دغه زړه نه لګي، نو کمې دي که نه، دې نه غټ کمې به څه چې دغه زړه میلان ورته نه دی. نو چې کله ابو درداء رضی الله عنه ته وایي چې زموږ خوښ نه دی، بالکل صحابیت خپل په ځای، لیکن زموږ بس په طبیعت باندې برابر نه دی، موږ نشو کولی دا رشته. ها که ته غواړې ته زموږ خوښې وي، که ته وغواړې نو ته زموږ خوښې، تاله به یې راکړو. ابو درداء رضی الله عنه سوچ وکړو چې هغه له یې نه ورکوي، جماله خطر وي، زه ورته تیار یم. ویجی بالکل چې هغه نه ورکوي، ما دومره فضایل بیان کړل، دغه مناقب مې بیان کړل، خوبۍ مې بیان کړلې. دا یاد ساتئ. ګورئ څوک چې چا سره رشته کوي، او بل سړی پکې منځ کې مشورې والا راغی، المستشار و مؤتمن، مشورې والا ګورئ امانتداري، دې به ښه مشوره بیا ورکوي، هغه نه چې پکې دی بیا صاحب مې بیا غپټ کي. ګورئ دا کار به نه کوي. دې وخت کې دا غیبت چې کوم دی دا جایز دی، دا یو موقومه ده. 14 موقع د غیبت جایز دي که نه، یو دا موقوم د فرض کې یو سړی سزا کې رشته کوي، او تاسو ته پته ولګېده چې بھائی دا زما قریبي دی، رشته دار دی، دا سړی راځي د رشته کوي، نو مخکې نه بل ته ویلی شي ګورئ ده کې دا د عیب دی، دا کمې دی ده کې، ګورئ دا به ورته ښي، ځکه چې سبا د عمر معامله ده، نو هغه نه چې دی پکې هم بیا دل شي، ټوله نزله بیا په دار تاویږي، دی د الله تعالی په نزد ګورئ دی ګرفتاره شه، دی به سزاواري، دی ګناهګار شه. نو هغه نه چې څوک مزده شي چې بیا هغه خاړې وي، خاړې به نه ووایه چې یار بھائی زما په ذریعه باندې رشته کېږي. هر سړی نوم کوي که نه، نوم وشي، دا نوم موږ چې دا نوم کټ شللی، ختم شللی. انا کې فنا خو دقې ته وایي، که ما ته چا وایي چې رجي تاسو دا رشته وکړئ، نو زه خو به بیا ځان شلوم ورپسې، ځکه چې نوم دی.
نو بیا به زه خاړم نه چې داسې دی جي داسې دی پکې نه به هغه کې څه له عیبه هم پراته دي هغه عیبونه موږ پټ کړو نو بیا وروسته مشکلات پیدا شي. نو حضرت ابو درداء رضی الله عنه دغه ټول صفات بیان کړل د هغو خوښ نه شو. وایي ته زموږ خوښ یې که ته کوې ابو درداء وایي تاله موږ راکوو. ابو درداء رضی الله عنه خو مخکې نه واده کړي وم هغه وایي چې بلکل چې هغه له نه ورکړي چې مال یې راکړی نو وی کله څه خو راغلی جو نکاح تړی وي کله کله پکې چا راویستلو خو چې راغلی جو راځئ چې کوو دګر جو بس ایجاب و قبول عقل ته وشو. ابو درداء رضی الله عنه ما قبول کړله. بار سلمان فارسي ولاړ دی چې دې ماله خبره کوي چې دې خو مال لګیا وي وخت تېر شه غریب بار به اوږدېده لنډېده به چې خدای دې به څه وخت راوځي څه فیصله به شي چې کله نکاح دننه وشو ایجاب و قبول وشو بس هغه راپاڅېده او هغه کور مالک چې هغه د وره پورې راغی خیر دی رخصت کړ چې ابو درداء رضی الله عنه بار ته راووتو نو داسې کچه غوندې و ځان ورته عظیمته غوندې ځان ته چېرې دا مې څه چلو کړو ته لیده لپاره وما دې خوښ نه کړو زه یې خوښ کړم نو کم از کم یعنی فطرت ویم داسې چې انسان دین کې راځي چې زه بل وخت کې به راغلو مګر نو هغه وخت کې لوټه ډز به وایي تاله راکوو ما یې بسم الله کوي و چې بار ته راووتو نو ځکه دې داسې دغه غوندې و شرمنده غوندې و شرمندګي آثار وبې خجلت وبې. نو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه تپوس وکړو څنګه چلو شو دې څه غلې باندې شو یې که ولې څه یې وایي نه راکوي وایي جي هغو ته ما ستا مناقب باندې کړه هغو ته لاره نه کړه البته مال یې راکړه زما ورسره نکاح وکړو زما نکاح ورسره وشو هغه جو تر غاړه شي هغه ویل سړی وي ما ته څه پته قسمت ستا دی منډې پکې ما وولې ځان له علتې مې وولې ما ته خو دا ډو پته دا خو یاره ډېر بد وشلوي ته ځان مه پریشانه کوئ دا خو زما غلطي ده چې ما زما قسمت کې نه ووي قسمت ستا لیکلو نو ته ولې خفه کېږې په دې دا خو ډېره ښه شلوي مبارک شوي چې ستا کار وشو. اګه زموږ